دا کم کتاب چې تصنیف کړی دی لیکلی دی په دې کې د ابواب لګولي دي کتابونه لګولي دي بیا هغې کې هغه ترجمه الباب لګولی دی یعنی چې کم تراجم هغه د ابواب لګولي دي هغه د حضور علیه السلام په بارګاه کې په مدینه منوره کې په مسجد نبوي شریف کې لګولي دي یعنی په هغه ځای کې چې د کوم ځای باره کې حضور علیه السلام فرمایي ما بین منبری وروزتی یا ما بین قبری وروزتی روزة من ریاض الجنه چې زما د منبر او زما د روزې درمیان کې چې دا کوم ځای دی نو دا د جنت حصہ ده او بیا امام بخاری رحمه الله چې بکلا ترجمه الباب لګو نو د هغې دپاره به غسل وکړو 2 رکعات نفل به وکړو او بیا به د حضور علیه السلام بارګاه کې د درود شریف تحفه پیش کړله د هغې نه بعد به بیا ترجمه الباب ولګو ترجمه الباب څه معنا امام بخاری صاحب داسې کوي چې کله باب لګوي نو د هغه باب په اول کې هغه ترجمه الباب په منزله د مسایلو دی یا په منزله د دعوی دی بطور مثال د اودس مسله ذکر کوي یا د غسل مسله ذکر کوي یا بل داسې د دنیوي د احکام یو مسله ذکر کوي نو امام بخاری رحمه الله د هغه مسلې متعلق خپل خبره په عربی کې ولیکي چې دا باب لکه دلته امام بخاری سے باب لګي باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله جل جلاله بد میزان وضع کوي په ورځ د قیامت باندې دا امام بخاری سے یو ترجمه الباب لګاو دا په منزلات د دعوی او د مسائلو دی بیا د اق دعوی او مسائلو د پاره بیا دلیل کې احادیث پیش کړي د هغه باب د لاندې بیا مختلف احادیث راوړي د هغه احادیثو سند ذکر کې د هغې رجال چې چا هغه حدیث نقل کړی هغه پوره ذکر کوي بیا د حدیث متن ذکر کوي امام بخاری صاحب چې کله یو حدیث په خپل بخاری شریف کې ذکر کوي د هغې دپاره هغه مختلفو ملکونو ته سفرونه کړي دي بیا هغه یو بل کمال کړی چې کله به حدیث نقل کوو د هغه حدیث دپاره به دومره کوشش کوو چې کله به حدیث لیکو د هغې دپاره غسل 2 رکعات نفل او بیا د هغې دپاره به استخاره وکړله د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا په خپل بخاري شریف کې هغه حدیث نقل که سره د متن د سند د حدیثه چې سند یې ذکر کړی دی لکه ما د پلانکي نه پلانکي د پلانکي نه پلانکي د پلانکي نه دا حدیث حتی کہ حضور علیہ السلام تا صحابہ کرام ته هغه سند هغه حدیث چې کوم دی ورسو دلته دا آخري حدیث امام بخاری سے باب لگی باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه نو امام بخاری سے دلته بیا مخکې وی وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن بیا مخکې فرمای حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امام بخاری سے دا قرآن کریم آیت ذکر کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ جل جلالہ با پورس دا قیامت باندی پورس دا محشر باندی تلد میزان لگئی تدید تلد وضاحت کوما دا مسئلہ یاد ساتی دلتا امام بخاری سے موازین جمع راوڑے دا او القسط دای مفرد راوڑے دے
نو د دې درته وضاحت داسې کوم چې تاسو په آسان الفاظو کې پوه شئ او ځان سره دې ځای له څه یوسئ. کله چې دې کې د علماو اختلاف دی، دوه ډلې د علماو دي، یو عام علما دي، بل محققین او جمهور علما دي، چې آیا دا میزان دا موازین دا به دا تله به یوی او کنه مختلف تلې به وي. نو عام علما دا وایي چې دلته دا موازین لفظ د جمع راغلی، موازین لفظ د جمع راغلی دی، نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې تله د میزان به یوه نه وي، دا به ډېري. بطور مثال د خبرو به ځانله د میزان تله وي، د کارونو چې کوم افعال دي د هغې به ځانله د میزان تله وي، د ګناهونو د ثوابونو د نورو نیکیانو او د بدو به ځان له میزان وي. عام علما دا وایي. او دا تله د میزان په هغه وخت کې پیدا ده، دا مثلا یاد ساتئ چې تله د میزان چې کله انسان پیدا شي د سره تله د میزان پیدا ده، خو اختتام او کمال ظهور د میزان د تلې دا به په ورځ د قیامت باندې په ورځ د محشر کېږي. الله تعالی چې کومه د انسان د اعمالو دپاره صحیفه پیدا کړې ده، نو د هر یو دپاره دا مخکې نه تیارېږي. یعنې تله د میزان به هلته نه وي، تله د میزان د اول ورځې نه شروع ده، خو د هغې کمال اختتام او کمال ظهور دا به په ورځ د محشر په ورځ د قیامت باندې کېږي. نو که دا معنی شي چې موازین جمع ده او په خپله معنی باندې پاتې شي، نو د هر یو عمل دپاره چې څومره انسانان پیدا دي د هغوی د خبرو دپاره، د هغوی د کارونو دپاره، د نیکو صدقو دپاره، د بدو دپاره به جدا جدا چې کوم دی تلې د میزان وي. او که نه دا موازین جمع دپاره د تفهیم شي، دپاره د تعظیم شي، یعنی دپاره د عظمت شان شي، نو بیا تله د میزان چې څنګه د علمای محققینو او د جمهور علماو راجحه خبره ده، نو هغوی وایي چې میزان دلته دا جمع د عظمت شان دپاره راوړلی شوې ده، تله د میزان به یوی. او د هغې کیفیت او حالت به څنګه وي؟ په ورځ د محشر باندې به الله جل جلاله حکم وکړي چې حضرت آدم علیه السلام چې د تمام اولاد پلار دی هغه راولئ او د عرش معلی مخې ته یې ودروئ، او د عرش معلی ښي طرف ته به د نیکو او د ثوابونو پلړئ، هغه تله به هغه سایډ ته ښي طرف ته، او د ګناهونو پله هغه کومه تله چې د هغه به ګس طرف ته وي. بیا دوه روایات دي. یو روایت کې راځي چې دا تله به د حضرت جبرائیل علیه السلام په لاس کې، او دویم راجح روایت دغه دی چې دا تله به د حضرت عزرائیل علیه السلام په لاس کې. او بیا دا مسله یاد ساتئ، دا کومه چې د نیکو او د ثوابونو او د الله د رضا مطابق تله ده، نو دا به چې کوم دی پړقېږي، دا به په شکل د نور کې، او دا کومه چې د ګناهونو تله ده دا به په شکل د ظلمت او په شکل د تیاري کې. او هلته به الله جل جلاله دا هر څه د خپلو بندګانو مخې ته چې کوم دی بیا طول کی. بیا نبی علیه السلام فرمایي وی الله جل جلاله به حضرت آدم علیه السلام مخاطب کی ورته فرمایي چې ستا په دې اولاد کې د چا نیکیانو کې د یو د اولی د دانی عمره د رای د دانی عمره کمه هم وي فله النار، دی به جهنم ته داخلېږي. د اولی د دانی برابر چې د چا په نیکو کې کمی فله النار، دی به جهنم ته داخلېږي. او چې د چا په ګناهونو کې د زری د شړشم د دانی عمره نیکی وي فله الجنه، هغه به الله تعالی جنت ته داخل کړي. یعنی الله جل جلاله به په هغه ورځ باندې په خپله قاضي په خپله به فیصله کوي. او چې د چا نیکیان او هلته به بیا دا قانون چې کومه د نیکو تله ده هغه به بره ځي. دنیا کې خو دا قانون دی چې موږ کوم څیز تلو هغه ښکته ځي،
التبدانی بلکې داسې وي ځکه حدیث شریف کې راځي او بیا دا یو پله دا به د نور په شان د پړقېږي او دا بله به د تیارې په شان د ظلمت په شان د چې کوم دی توری بیا مخکې دغه کیفیت د میزان لیوم القیامت په ورځ د قیامت باندې بیا امام بخاري صاحب لږ شانتې خبره ذکر کوي وضاحت کوي وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن یا توزن ویقینا دا اعمال د بني آدم او اقوال دا خبرې د بني آدم دا به وزن کولی شي دلته په معتزلو باندې چې کوم خلک د ترې د میزان نه او بیا په ورځ د محشر باندې د ترې د میزان د لګېدلو نه انکار کوي هغوی باندې امام بخاري صاحب رد وکړو څه وی وان اعمال بني آدم یقینا اعمال د بني آدم وقولهم او خبرې د بني آدم یوزنو دا به تللی شي معتزله دا وی د هغوی دا عقیده ده وی دا افعال او اقوال دا د قبیلې د اعراضو نه دي عرض دا معنا چې دا راشي او بس ختمیږي یعنی هغوی وایي چې یو خبره مونږ وکړله چې بله خبره راغله هغه وروستو خبره څه شوله ختمه شوله او دغه رنګې افعال چې یو کار مونږ وکړو وروستو بل کار کوو دا کار هم دی وایي ختم شه هغوی د دې قایل نه دي وایي چې کله د خبرو او د کارونو وجود نشته نو تله د میزان لپاره وجود پکار دی نو چې وجود نشته وایي تله د میزان هم نشته بیا بل اعتراض کوي وی الله جل جلاله ته د هر څه پته ده د ناف تور خو هغه چاته ضرورتي چې چاته د یو څیز علم دی پرس که تعالی غنم در کومه نو هغه به زه تلمه چې من دي که دړۍ دي که څومره دي نو وی الله تعالی ته خو دا پته ده نو امام بخاري صاحب په هغوی باندې رد وکړي وی وان اعمال بني آدم وقولهم یوزنو یقینا اعمال د بني آدم چې کوم کارونه کوي وقولهم او خبرې د دوی یوزنو دا به وزن کولی شي زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده بیا مخکې فرمایي وقال مجاهد القسطاس العدل دلته وندع الموازین القسط لفظ راغلی دا د رومیه زبان لفظ دی د دې معنی د عدل او انصاف که دا قسط مصدر د مقصد شي نو په معنا د عادل سره او که چېرته دا قسط د قاصد نشي نو بیا په معنا د ظالم سره دواړو کې فرق دی که د مجرد نشي نو په معنا د انصاف کولو د عادل معنا ده او که چېرته د مزید نشي دا د دې صرف او نحو خبره ده نو بیا که په معنا د قاصد سره شي نو په هو الجائر دا بیا معنا ده ظالم او ناانصافه بیا مخکې فرمایي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم د دې حدیث شریف مختصر وضاحت کوم حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کلمتان دو کلمې دي کلمتان دو کلمې دي حبیبتان الی الرحمن چې الله تعالی ته خوښ دي د هغې ویونکې هغه هم الله تعالی ته خوښ دی خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې په اسانتیا سره ډېر په نرمه سره ادا کېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ثقیلتان فی المیزان او په تله د میزان کې ثقیلې دي وزندارې دي وزني دي دلته امام بخاري صاحب وایي کلمتان دو کلمې دي دا کومې چې آخر کې ذکر کېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د کلمې اطلاق په کلام هم کېږي او د کلام اطلاق په کلمه هم کېږي خبره مختصر کومه دلته درې اخباره یا اخباره درې احکام یا درې حکمونه او یا درې صفات امام بخاري صاحب نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم حدیث چې نقل کوي په دې کې درې خبرې دي لومبنۍ خبره کلمتان حبیبتان الی الرحمن دا لومبنۍ خبر دی لومبنۍ صفت دی لومبنۍ حکم دی چې دو کلمې داسې کلمې موصوف او صفت دي چې حبیبتان الی الرحمن چې الله تعالی ته محبوب دي د دې ویونکې
هغه د الله تعالی محبوب ګرځي. بیا مخکې فرمایي خفیفتان علی اللسان او په ژبه باندې په اسانتیا سره ادا کیږي. دا دویم حکم، دویم خبر دی، دا دویم صفت دی. دریم ثقیلتان فی المیزان، په تله د میزان کې چې کوم دی دا وزنی دي، دا ثقیل دي. اچھا هغه کومې دوه کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دې دوه کلمې دومره اوچت شان والا کلمې دي. د نورو کلماتو یعنی د الحمدلله، د سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله وغیرہ وغیرہ تسبیحات تحمیدات چې کوم دي د هرې کلمې ځان ځان له مقام دی. خو د دې دوه کلمو مقام نبی علیه السلام ذکر کړی چې حبیبتان الی الرحمن. د دې ویونکي، د دې مشق کولو والا، د دې تمرین کولو والا، یعنی د دې ذکر کولو والا، دا پدې کې دا درې کلمې، دا درې حکمونه او بیا اخره کې دا دوه کلمې، دا نبی علیه السلام د عالم غیب نه، دا موږ ته نه وي معلومي. دا په کوم ځای کې وي؟ دا په عالم ملکوت کې وي. د دې احادیث وضاحت صوفیانان داس کې جدا کیږي او بیا د نحو او د صرفو په اعتبار سره جدا وضاحت کیږي. زمونږ استادانو موږ ته د دې وضاحتونه کړي، موږ اورېدلي دي، زده کړي دي، خو هغه طرف ته نه ځم. مختصر حبیبتان الی الرحمن، د دې دوه کلمو والا ویونکي هغه هم د الله جل جلاله ته محبوب ګرځي. زمونږ د اهل سنت والجماعت صوفیا هغوی دا چې کوم کلمات دي او د هغې ویونکي، د هغې ذکر کولو والا چې هغه د الله تعالی محبوب ګرځي. څنګه ګرځي؟ چې کله دا کلمات هغه ذکر کوي، که په جهر ذکر کوي، که په پټه کوي، که په کور کوي، که په جماعت کې کوي، که په دکان کې کوي، خو چې کوي نو هغه د الله جل جلاله څه مقام ورکوي؟ حبیبتان الی الرحمن. دا دوه کلمې الله ته محبوب دي. د دغه دوه کلمو په ذکر باندې دی هم د الله جل جلاله محبوب ګرځي. دا چې کوم کلماتو باندې الله جل نبی علیه السلام موږ ته خبر راکړي، دی د عالم ملکوت نه عالم ناسوت ته راوړه. عالم ملکوت یعنی دا زمونږ دا ماده غیبیه کې وو، موږ ته د دې پته نه وه. نبی علیه السلام موږ ته د دې علم راکړ، موږ ته یې خبر راکړ. هغه د دریو کلمو خبرې راکړو د حکمونو، چې یو خدا چې دا الله تعالی ته محبوبې کلمې دي، او دویم دا چې په ژبې سره ډېر په اسانه باندې ادا کېږي. تاسو ټول وایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. څومره په اسانه سره او څومره زر ادا شو. علی اللسان په ژبه باندې. بیا مخکې فرمایي ثقیلتان فی المیزان، او په تله د میزان کې دا وزني دي. نور څه غواړي د الله نه؟ ما تا ته په دومره اسان عمل باندې د دنیا دپاره او د بچو او د اهل عیال او د مال و متاع دپاره مو شپه ورځې وکړې ده. والله قسم ته جوړېږي. او په الله جل جلاله چې زمونږ رب دی، زمونږ مالک دی، موږ یې پیدا کړي، موږ هېر کړی دی، هغه زمونږ نه په دوو کلمو باندې راضي کېږي. هغه زمونږ نه په دوو کلمو باندې راضي کېږي. نو فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دلته دا دوه کلمو کې دا دومره مقام او دا دومره فضیلت ولې دی؟ دا وضاحت هم درته کوم، دا ځان سره یاد ساتئ. دا ځکه په دې کې دی چې ته وویل سبحان، چې الله تعالی پاک دی، الله تعالی. نو په دې کې تا بس آسان الفاظو کې ویم چې تا تمام صفات ذامه چې کوم بیکاره صفات دي د هغې تا سلب وکړو، هغه دې ختم کړه چې الله تعالی پاک دی، الله تعالی د هر عیب نه پاک دی. نو په دې کلمو کې دا کمال دی چې ته ویل سبحان. که څوک وایي چې منګه د کاڼي نه بت جوړ کړی دی، نو تا خو تا د کاڼي نه جوړ کړی، پای کې بالا عیوب دي، بت پرست راواخلي که نه دي. که څوک د نور عبادت کوي، که څوک د سپوږمۍ یا د ستورو نه پای کې نقصونه راتلی شي، ځکه کله ښکاره شي کله پټ شي. الله جل جلاله هغه ذات دی سبحان چې هغه د هر څه نه پاک دی. دې کلماتو کې دا دومره وزن او دا دومره الله تعالی ته محبوبې ولې دي؟ د هغې وجه دا ده چې سبحان الله، الله تعالی پاک دی، د هر عیب نه پاک دی. په دې کې نفي وشوله، په دې کې سلب شو د هر څه. او بیا مخکې فرمایي سبحان الله العظیم. نو په عظیم کې هغه ټول چې کوم د الله تعالی د شان سره لایق صفات دي، ټول پکې راغله. نو په دې دوه کلمو کې
د الله جل جلاله پاکیم بیان شو د الله جل جلاله بڑائی بیان شو الله جل جلاله د هر عیب د هر نقص نه پاک دی او بیا الله جل جلاله د هر شان والا کار چې کوم دی مالک دی نو په دې دو کلماتو کې چې کوم صفات سلبیه دي هغه سبحان الله وبحمده کراله او چې کوم صفات ثبوتیه دي هغه سبحان الله العظیم کراله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف کو محبت سره وایي